الرحمن الرحیم. خوږو محصلینو تیر ساعت کې مې انسایډ درمل طبقه باندې خبرې کړې وې. انسایډ درمل په کوم میخانیکیت باندې کار کوي دې باندې خبرې کړې وې. راځو د دغې درمل له جملې څخه نن زموږ هغه موضوع چې دی اسپرین یا په دغې باندې خبرې کوو. اسپرین چې دی وایي دا د التهاب ضد اغېزې لپاره یا د انټي انفلامیټوري افیکټ د دې چې دی وایي ډېر کم دی یا د دغې التهاب ضد اغېزې لپاره یې لوړ دوز ته اړتیا ده. نو ځکه وایي دا د التهاب ضد درملو په حیث پراخه پیمانه نه استعمالیږي او وجه هم دغه ده چې د التهاب ضد اغېزې لپاره وایي لوړ دوز ته اړتیا لري، نو ځکه دې لپاره نه استعمالیږي. خو قلبي ویعوي پیښو یا کارډیوواسکولر ایونټس لکه مثلا سټروک، MI او TIA یا نور قلبي ویعوي اپاتو لپاره د دې دواګانو کم دوز ته اړتیا ده. نو ځکه وایي اسپرین د قلبي ویعوي پیښو لپاره نظر التهابي نسبتا التهابي پروسو په اساس وی دغه قلبي ویعوي پیښو لپاره ډیر استعمالیږي. د دې سربیره به اسپرین د نورو انسایډ درملو سره یو توپیر دا ده چې دا دوا به سایکلوکسیجنیز 1 انزایم په غیر رجعي شکل سره نښې کوي، یعنی تاثیر میخانیکیت یا میکانیزم یې هغه دا ده چې ایریورسیبل انهبیټ سایکلوکسیجنیز 1 انزایم. میکانیزم یا تاثیر میخانیکیت یې دا ده چې ایریورسیبل inhibits سایکلوکسیجنیز 1 یا په غیر رجعي شکل وی سایکلوکسیجنیز 1 انزایم نښې کوي او په نتیجه کې پروستاګلاندین نه جوړیږي او کله چې پروستاګلاندین جوړ نه شو نو دغه التهاب او تبه او درد دا چې دی له منځه ځي. راځو د اسپرین درې غټ تیراپیوټیک افیکټ چې دی دې باندې خبرې کوو. 3 میجر تیراپیوټیک افیکټس یې هغه یو دا دی چې 3 میجر therapeutic effect. د اسپرین درې غټ تھراپیوټیک افیکټ چې دی یو دا ده چې ریډیوس انفلامیشن یعنی التهاب وی له منځه وړي خو لوړ دوز ته یې اړتیا ده. نو ځکه وایي دا دوا د انټي انفلامیټري دوا په حیث پیژندل کیږي. همدارنګه بل دا چې وایي درد له منځه وړي، ریډیوس پین یا درد له منځه وړي. نو ځکه وایي انالجیزیک یا درد ضد درملو کې هم حسابیږي. همدارنګه تبه له منځه وړي. دریم انټي پایریټیک یعنی ریډیوس پیور نو ځکه وایي دا دوا په انټي پایریټیک یا د تبې ضد درملو کې هم حسابیږي. چې انالجیزیک تاثیر د دې وایي هغه داسې دی، یعنی درد ضد تاثیر یا درد په دې شکل سره دا له منځه وړي چې انالجیزیک تاثیرات وایي دا د پروستاګلاندین E2 او بریډیکاینین او هیسټامین او نور کیمیاوي مواد چې وایي دغه التهابي پروسه کې ریلیز کیږي. دغه میډیاټورونه چې دی یا کیمیاوي مواد دا د نرف اینډینګ یا د اعصابو د نهایاتو چې دی د هغې د حساسوالي لامل ګرځي. نو کله چې انسایډ دواګانو یا دغه اسپرین چې دی د پروستاګلاندین E2 جوړېدنه هغه کمه کړي نو په دې شکل سره ناروغانو درد آرامیږي. یعنی دا معنی چې درد ضد تاثیر په دې شکل دی چې دا دوا وایي د پروستاګلاندین E2 جوړېدنه کموي. یعنی پروستاګلاندین E2 چې دی دا د هیسټامین او بریډیکاینین چې دا د اعصابو د نهایاتو د حساسوالي لامل ګرځي او په نتیجه کې درد په اسانۍ سره انتقالیږي. نو دا دوا د پروستاګلاندین E2 جوړېدنه چې دی هغه کموي او کله چې پروستاګلاندین E2 جوړ نه شو
نو درد هم د ناروغانو آرامیږي یا هغه د درد د سیلي انتقال څخه مخنیوی کیږي. بل وی د تبې یا د انټي پایریټک افیکټ د دې دوا وی داسې دی وی په ناروغانو کې وی تبې معمولا هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د پروستاګلاندین A2 په واسطه په انټیریر هایپوتلاموس کې د حرارت مرکز تنبیه شي نو په ناروغانو کې تبه رامنځته کیږي چې دغه پروستاګلاندین A2 چې دی وی دا د یو شمېر سایټوکینونو په واسطه تنبیه کیږي او دغه سایټوکینونه چې دی دا د انتاناتو هایپر سنسیټیویټي خباثت او نور التهابي پروسو کې د WBC څخه آزادېږي او کله چې WBC څخه دغه سایټوکینونه آزاد شو دا د پروستاګلاندین A2 د جوړېدنه تنبیه کوي او کله چې پروستاګلاندین A2 جوړ شو دا په انټیریر هایپوتلاموس کې د حرارت مرکز چې دی هغه تنبیه کوي او په ناروغانو کې تبه رامنځته کیږي. نو کله چې پروستاګلاندین A2 یعنی اسپرین دا کوي چې دا دواګانې پروستاګلاندین د جوړېدو څخه مخنیوی کوي او کله چې پروستاګلاندین A2 جوړ نه شو نو د حرارت مرکز نه تنبیه کیږي او په ناروغانو کې تبه نه رامنځته کیږي. راځو تراپیوتیک یوز اف اسپرین دی باندې خبرې کوو چې اسپرین په کومو حالاتو کې استعمالولی شو. تراپیوتیک یوز اف اسپرین چې دی یو هغه انټي انفلامیټري اینډ انالجیزیک یوزز یو یې دا ده چې تراپیوتیک یوز یا استعمال د دې چې دی یو د انټي انفلامیټري اینډ انالجیزیک یوزز anti-inflammatory and analgesic uses. Anti-inflammatory and analgesic uses یعنی د درد او التهاب ضد تاثیراتو په شکل استعمالو. وی د التهاب ضد تاثیرات لکه مثلا یا درد او التهاب دواړه چې موجود وي لکه اوستیو آرترایتس همدارنګه ګوټ یا نقرس په ناروغۍ کې هم کولی شو استعمال کو. د دې څخه علاوه ټوله حالتونه چې په هغې کې درد آرامولو ته اړتیا وي یا همدارنګه روماټویډ آرترایټس لپاره یا ټول هغه حالتونه چې درد آرامولو ته پکې اړتیا لکه مثلا سر درد دی هیډیک دې لپاره هم کولی شو استعمال کو یا د بندونو دردونه لکه ارترلجیا همدارنګه دردناک عادت ماهوار یا ډسمینوریا د دې لپاره هم استعمالولی شو. ډسمینوریا یا ساده عضلي دردونه یا مایلجیا یعنی ټول حالتونه چې هغې کې درد آرامولو ته اړتیا وي کولی شو دا دوا استعمال کو. بل دا دوا وی انټي پایریټک یوز دویم چې دی د تبې ضد تاثیرات لري یا د تبې لپاره استعمالولی شو. انټي پایریټک یوزز د تبې لپاره د انسایډ دواګانو د جملې څخه وی اسپرین آیبیروفین نافروکزین اسپرین همدغه اسپرین نافروکزین آیبیفروفین دا چې دی د تبې لپاره استعمالولی شو. خو په دې کې اسپرین باید هغه ناروغانو ته ورنکړل شي کوم چې عمر یې د 19 کلنۍ څخه کم وي او په ویروسي انتاناتو باندې اخته وي. یعنی هغه کسان چې اسپرین هغه کسانو ته ورنکړل شي چې عمر یې د 19 کلونو څخه کم وي 19 years عمر یې د 19 کلونو څخه کم وي او ویروسي انتانات یا وایرل انفیکشن باندې اخته وي. وایرل انفیکشن باندې لکه مثلا وریسیلا چکن فاکس باندې اخته یا انفلوئنزا باندې اخته دغه کسانو ته ورنکړل شي ځکه په دې کې د ریاض سینډروم د رامنځته کېدلو خطر موجود دی. ریاض سینډروم د رامنځته کېدو خطر موجود دی چې ریاض سینډروم بیا متصب دی په پلمونان هپاټایټس باندې
هپاټایټس یا د ځیګر په التهاب باندې همدغه شان د سیریبرل ایډیما یا دماغي اوزیما باندې او بالاخره په ناروغانو کې کیدای شي ډیت یا مړینه رامنځته شي. نو هغه اشخاص چې عمر یې د 19 کلونو څخه کم وي او په ویروسي انتاناتو باندې اخته باید هغې ته موږ اسپرین ورنکړو، ځکه که چېرته اسپرین ورته ورکړو په دې کې به د ریاض سینډروم د رامنځته کېدلو خطر موجود دی چې ریاض سینډروم بیا د هپاټایټس، سیریبرل ایډیما او بالاخره د مرګ لامل کیږي. د دې څخه علاوه اسپرین کولی شو کارډیواسکولر ایونټس یا قلبي ویایوي حالتونه په دې کې هم استعمال کړو. کارډیواسکولر ایونټس دریم کارډیواسکولر ایونټس لپاره لکه مثلا د دې په قلبي ویایوي حالتونو کې د اسپرین تاثیر دا ده چې چونده د هغه سایکلوکسیجنیز 1 انزایم په غیر رجعي ډول نهي کوي. نو د سایکلوکسیجنیز د 1 د نهي په اساس باندې سایکلوکسیجنیز 1 انزایم د نهي کولو په اساس باندې د پلیټلیټ اګریګیشن څخه مخنیوی کوي او همدارنګه ترمبوکسان A2 هم نه جوړیږي چې د ترمبوکسان A2 له کبله چې کوم وازو کنسټرکشن رامنځته کیږي دغه وازو کنسټرکشن به له منځه لاړ شي. وازو کنسټرکشن له کبله کوم چې د ترمبوکسان له کبله رامنځته کیږي ترمبوکسان A2 له کبله نو دغه ترمبوکسان وازو کنسټرکشن به له منځه لاړ شي. نو د کارډیواسکولر ایونټس کې چې دغه د پلیټلیټ اګریګیشن له منځه لاړو او وایو تنګوالی له منځه لاړو نو خپله د قلبي ویایوي پیښو خطر چې دی هغه کمیږي. نو کولی شو دا دوا په کارډیواسکولر ایونټس د جملې څخه په سټروک کې، MI کې، TIA کې، ټرانزینټ اسکیمیک اټیک یعنې دغه حالتونو د وقایې او مخنیوي لپاره کولی شو استعمال کړو چې په ناروغانو کې د سټروک څخه مخنیوی وکړو، د MI څخه مخنیوی وکړو، د TIA یا ټرانزینټ اسکیمیک اټیک د رامنځته کېدلو څخه پریونشن وکړو یا مخنیوی وکړو. نو د قلبي ویایوي پیښو له جملې څخه دغې لپاره استعمالوو. د دې سربیره اسپرین چې دی په ځینې ایکسټرنل یوز یا د خارجي شکل یا په ټاپیکل شکل سره د اسپرین په شمول د نور انساید درملو هغه ټاپیکل دغه چې دی مستحضرات چې دی پیدا کیږي، لکه مثلا یعنی ایکسټرنل یوز چون د بازار کې به د اسپرین ایکسټرنل یوز یا ټاپیکل شکل پیدا نشي، خو د نورو د دې د خاندان نورو درمل لکه سالیسیلیک اسیدونو لکه سالیسیلیک اسید وی دا په ټاپیکل شکل سره پیدا کیږي چې دا موږ کولی شو د واټس لپاره، زخو دپاره واټس یا زخو دپاره، ځوانکو دپاره یا اکنې، همدغه شانتې میخکونو لپاره، کارنز کالوسیز لپاره استعمال کو. همدارنګه د انساید درملو له جملې څخه ځینې نور درمل هغه هم د کریمونو په شکل راځي چې په ټاپیکل شکل سره استعمالیږي، لکه مثلا د ډیکلوپینیک کریمونه چې دی هغه پیدا کیږي چې اوسټیوارترایتس د بندونو د التهاب او دردونو لپاره هغه کولی شو استعمال کو. د دې څخه علاوه ځینې نور درمل د انساید درمل له جملې څخه ځینې نورې لکه مثلا کیټرولک هم په موضوعي شکل کې سره په سترګه کې د الرجیک سیزنل الرجیک کنجکټیوایټس او همدارنګه التهاب او درد چې کوم موجود وي یا د عملیاتونو په جریان کې چې په سترګه کې کوم عملیاتونه ترسره کیږي کیټرولک کولی شو په لوکل شکل په سترګه کې هم استعمال کو. یعنی د دې دواګانو لوکل مستحضرات هم پیدا کیږي یا ټاپیکل شکل چې په موضوعي شکل په بدن کې یا پوستکي د پاسه استعمالیږي.